داسې نور مثالونه ډېر شی موجود دي. یو صحابي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه په ایران کې د فارس علاقې د یو مجوسی چې هغه به د اور اتشګدا چې وته وي د اور عبادت په هغه وکاو. دغه خپل واقعیا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته دا خپل واقعیا بیانې چې په ما باندې داسې حالات راغلی او په دې طریقه سره ما اسلام قبول کو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د هغه وخت د دغه علاقې چې کوم د ټولو نه لوی اثر رسوخه سړیو د فارس د ټولو نه لوی سړیو او د دغه خلکو بادشاه هم او تر دې پورې چې د دیو یو خپل ځای جوړ کړی هغه کې اتشګدا د اور د عبادت چې کوي نو دیو چې کله د اور عبادت کوي نو هغه اور داسې لګولې چې هغه مړ کېدو ته نه پرېږدي. شپه ورځ دغه اور بلیږي د هغې عبادت کوي او دغه خلکو په شریکه سره د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د پلار د دغه اتشګدا د دغه ځای مشر هم جوړ کړی. نو ټول خلک براته هلته به عبادت کاو د هغه په نگرانۍ کې. خو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه خپل پلار په کور کې داسې ساتلی وم لکه پیغله لور چې خلک په کور کې څنګه په حفاظت سره ساتي. بالکل به زه بهر ته نه پرېښودم داسې نه چې دا لاړ شي او په نورو مجلسونو کې کینني او د غلطو خلکو نه غلط اثر وانخلي. او دی وایي چې زه خپل پلار خپل نایب هم ګرځولی وم کله چې به زما پلار نه و نو زه به راتلم او دغلته به ناست وم. یو ورځ داسې چل وشو چې زما پلار راغی دلته او زه یې ولېږلم خپلو پټو ته چې خپلو پټو ته یې ولېږلم کله نو په لاره باندې راتېرېدم راتلم ماښام کور ته نو هلته کې د عیسایانو یو ګرجه وه شور جوړو. زه خو په دې تکل کې وم چې یاره داسې یو ځای ماته میلاو شي چې هلته کې زه صحیح عبادت وکړم. زه لاړم هلته د هغوی سره کېناستم او هغوی ته مې خپله پسې منظر مې ورته خپل بیان کړ چې یاره زه داسې یو هلک یم زه شهزاده یم او ستاسو سره لږه ناسته غواړم. دغه ځای کوم پادریان چې وو کوم مشرانو نو هغوی ما ته ډېرې بهترینې خبرې وکړې او زه ما ته یې ووایي چې ته خو د اور عبادت کې او اور خو چې کوم دی ته د هغه عبادت کې نو دا خو ته شرک کې دا اور چې چا پیدا کړی دی پکار دی چې د هغه عبادت وشي. عیسایان ورته وایي خو په هغه وخت کې د دغه ټیم د عیسایان چې کوم دا هغه صحیح عیسایان د ده په زړه کې دا خبره پرېوته دی به ته راته پټ په ته راته د پلار نه پلار ته پته نه وه تر دې پورې چې دی هغه خپل مذهب پرېښو او عیسایي شو. دی وایي چې هلته کې هغه خلکو ته ما ووي چې ستاسو مرکزي ځای کم ځای دی هغوی راته ووایي چې هغه خو په فارس په دغه ښار کې دی. وی ما ورته ووایي چې کله ستاسو دې ځای نه قافله ځي نو ما ته به اطلاع راکوئ چې زه ورسره هم لاړ شم. زما پلار ته دا اندازه شوې وه او یو د دې نه ورته دا اندازه شوې وه چې زه یو پیر لاړم هلته د هغوی په ګرجه کې ناست وم نو په ما پسې به پلار نوکران چاکران چې کوم هغه به په ما پسې لګولي وو چې لاړ شي هسې نه چې دته څوک څه نقصان ونه رسوي یا چېرته د نورو خلکو سره کینني. نو بس وې زه دغه شان بند وم. خو یو ورځ چې کوم دی زه کور ته لیټ لاړم ناوخته و ماسخوتن پلار مې وی چې ولې لیټ رالی کور ته ما ورته وی چې زه داسې د عیسایانو په یو ګرجه کې ناست وم د هغوی سره مې ګپ شپ لګاو او هغوی خو راته داسې خبرې وکړې چې ته د اور عبادت کې پکار ده چې ته د هغه چا عبادت وکړې دا اور چې چا پیدا کړی دی. نو پلار مې ولګېد او ما له یو مضبوطه څپېړه راکړه
مضبوطه سپېړه را لراکړه او زه خاموش کړم او دا غینه بعد زما خپوته چې کم نه بیړۍ واچولې زنجیران چې ته به د کور نه بالکل بهر ته نه وځې هغه ته خو ما ویلو چې کله تاسو قافله تله د دې ځای نه نو بیا به ما ته اطلاع راکړئ قافله تله ما ته اطلاع رااله څه په چل ول باندې هغه بیړۍ ما د خپونه لرې کړئ او د دغې قافلې سره چې کم دی شریک شوم او روان شو نیازبین بچیو شهزاده پیدل سفرې به وې پخوا ډېر په تکلیف سره هغه زه د عیسایانو هغه مرکزي ځای ته ورسېدم کله چې هلته ورسېدم نو هلته یو د دیو د ټولو نه لوی پادري چې کوم هغې ته لاړم او د خپله پوره قصه مې ورته بیان کړه چې زه مخکې مجوسي وم بیا عیسایي شوم اوس چې دی نو ته راته ډېر ښه سړی ښکارې او کور ته خو بیا نشم تللی ځکه چې پلار مې نه پرېږدي ته راته ډېر ښه سړی ښکارې او ستا به زه خدمت کوم ستا به زه خادم یم دلته وی ټیک ته دا خو بهترینه خبره ده د هغه خدمت به مې کاوه بوډا سړی خلکو به وله پیسې راوړي خلکو به وله زکات صدقات وغیره دا راوړه چې یاره دا ته په غریبانانو باندې تقسیموه خو ما چې دې سړي خدمت کاوه نو ما ته دا اندازه وشوه چې دا سړی ټیک سړی نه دی ځکه چې چا به وله پیسې راوړي نو ته په خپله کمره کې دننه چاټۍ خښې کړې وې چاټۍ او هغې ته چې کوم دی دا پیسې به ورچولې او عقل ته به یې جمع کولې خو دا سړی لکه ما ته په ذهن کې ټیک ښکاره نه شو ما دا خبره ظاهرولې هم نه شوه ځکه چې عیسایان زیات وو زه یې وم که ظاهرولې مې نو بیا خو هغې ما ته تکلیف راکړه او پرېښوده مې نه په هر حال تر دې پورې چې دا سړی بیمار شو او د مرګ په حالات باندې شو نو ما ته دا پوښتنه وکړه چې ستانه بل چې ته مړ شې نو زه به بیا په چا پسې ورپسې کېږم په چا پسې به ځمه ته ما ته داسې یو بهترین سړی راوښایه ستاسو په مذهب کې چې هغه ستا په دې ګدۍ باندې کینی او زه د هغه خدمت کوم هغه څوک دی داسې نو پلانکې سړی راته راوښو چې که دا چېرته په دې کرسۍ کېناست نو بیا یې ته د هغه خدمت کوه دا سړی مړ شو او چې کله مړ شو دی لا ښخ شوی نه دی په دغه وخت کې د خلکو ته ما ووي چې ګوره تاسو ته زه یو خبره عرض کوم خو بده به یې نه ګڼئ څنګه خبره هغه دا خبره چې ستاسو دا مشر چې کوم وګورئ دا ټیک سړی نه و څنګه ټیک سړی نه و په ده خو زمونږ یقین و دا خو ډېر ښه سړی و وی ځکه چې تاسو به کم صدقات خیرات پیسې وغیره راوړو نو هغه دلته کې چاټۍ خښې کړو په هغې کې به پټې یې ښودې که ستاسو یقین نه راځي نو راشئ ځای کولاو چې رالو هغه ځای کولاو که رښتیا هغه پیسې هر څه په هغې کې پراته و وی لکه دا خو ډېر رښتیا ډېر بېکاره سړی و او د سزا په طور باندې هغه سړی سولۍ ته وخېجاو او پانسي که د مرګ نه پس پانسي که او د عبرت یو نشان یې وګرځاو وی دې پادري چې ما ته کم سړی خولیو نو اقه سړی راغی او په دې کرسۍ باندې کېناست د کسانو مشر که دی ما وی چې یاره دا سړی ښه دی د ده خدمت په ما کاوه د ده خادم زه جوړ شوم خو دا سړی ښه سړی و په د عیسایانو هغه وخت کې دا عیسایت تاسو ته ما مخکې خبره عرض کړه چې په عیسایت کې دغه غلطې خبرې نه وې لا راغل د الله عبادت پې کاو خپل پیغمبر به عیسی علیه السلام به عیسی علیه السلام پیغمبر ګڼو په هر حال دغه خدمت ما کاو زه خو نوجوان وم او دا کم مشران چې به راتله دا بوډاګانو نو هغه هم د مرګ په بیماری باندې چې کم دی پرېوته هغه ته ما عرض وکړو چې یاره ستانه بعد کم سړی داسې ښه سړی دی چې زه لاړ شم او د هغه سره خادم یم د هغه سره عبادت کوم په لرې ځای کې راته یو ګیرجه وښوله د عیسایانو چې هلته لاړ شه او ته هلته کې د هغه سړي خدمت کوه هغه ډېر ښه سړی دی هغه سړی مړ شو د هغې نه را روان شوم لالمه بل ځای ته چې بل ځای ته کله رالمه نو هلته کې هم یو پادري و بوډا سړی و د هغه خدمت په مې کاو خو دام ډېر بهترین سړی و په دغه مذهب کې د هغه خدمت په مې کاو خادم وم
چې کله دا بیمار شو د مرګ حالات شروع شو نو دته ما عرض وکړو چې ستانه بعد چې کوم دی زه چېرته لاړ شم ما خو دومره پادریان بدل کړ د خو نوجوانو دا پادریان چې کومو دا بوډاګان وی ما ته وی چې بچیا داسې چل وکړه چې اوس عیسایت چې کوم دی هغه خراب شوی دی عیسایت خراب شوی دی د دې وجې نه چې عیسی علیه السلام ته دا خلک خدای وي چې دا دریم خدای دی او نعوذ بالله تر دې پورې چې مریم علیه السلام هغې ته وایي چې دا د الله تعالی بیبي ده تر دې پورې دا عیسایت چې کوم دی دا ګمبیر شوی دی خلک پکې ګمراه شو دي نو لہذا تا ته چې مونږ څه خولي حق صرف په هغې باندې ته عمل کوه هغه کار کوه او نور چې کوم دی په چا پسې ونه ګرځي او که بیا هم نه قلاریږي نو داسې چل وکړه چې که زه مړ شوم نو زمانه بعد به داسې چل وکړې چې ته به لاړ شي د عربو ښار ته عربو ته به لاړ شي او هلته کې د اخري زماني او پیغمبر را روان دی دا پادریانو دیو ته پته وه په دې مخکیني کتابونو کې دا لیکلی شوي دا علامات د رسول الله مبارک دا لیکلی شوي هلته کې یو داسې پیغمبر دی چې هغه به د یو شګلنې ځمکې نه په هغه ځای کې به پیدا کیږي او د هغه ځای نه به هجرت کوي داسې ځای ته چې په هغې کې کجوري ولاړي یعنې د مکې مکرمې نه به هجرت کوي مدینې منورې ته وی دغه سړی مړ شو زه چې کوم دی په تکل کې روان وم او په دغه دوران کې ما د ځان سره څه ګړي بیزې هم را روانې کړې ګړي بیزې مې هم اغوستې وې هغه مې را روان وم نو په دغه ځای باندې یو قافله تېرېدله چې هغه قافله د عربو قافله وه د مدینې منورې خلکو هغه ته ما داسې خبره وکړه چې یاره زه تلل غواړم عربو ته او که تاسو ما د ځان سره شریک کوي په لاره باندې ورسه زه ځمه لاره به هم ما ته ښایي او زه به د سلاړ شمال ته کې ویدی وی چې ټیک ته راځه چې د دغې ښار نه وویستمه نو هلته کې زما څه چې کومې ګړې بیزې را سره وې هغه یې رانام واغوستی او زه یې غلام جوړ چې کله یې غلام جوړ کړم اوس خدایه په شش و پنج کې ما چې مخکې خو زه آزاد وم اوس غلام شوم د چا د حکم د لاندې شوم اوس خو زه د خپل طبیعت کار نشم کولی دیو زه خپل غلام وګرځولم به هر حال زه لاړم مدینې منورې ته دیو سره هغې خرڅ کړم په بل چا باندې تر دې پورې چې زه په 10 مالکانو باندې کم دی نو هغه یو ته خرڅ کړی او بل ته خرڅ کړی 10 مالکان زما بدل زمانه غلام جوړ شو په اخره کې یو یهودي واغستمه د مدینې منورې د هغه سبه مې خدمت کا خو په دې تکل کې ومه چېرې د اخري زمانې د پیغمبر چې راځي نو ما ته هغه مخکې پادري چې کوم هغه ورته ویلي چې دا نشانات یې ورته ښودلي چې هغه به داسې پیغمبري چې به د شګلنې ځمکې نه د کجورو ځمکې ته هغه هجرت کوي دویمه خبره ده چې هغې له ته صدقه ویسې نو صدقه به قبلی خو خوري به نه خپلو ملګرو باندې به تقسیموي او که هدیه وله ویسې یو تحفه وله ویسې نو هغه قبلی هم او په خپله به هم استعمالی خوري به او درېمه نشانی هغه دا وه چې د هغه د ولو په دې منځ کې به مهر نبوت لګېدلی مهر نبوت په لګېدلی ته به دا پیغمبر اخري زماني پیغمبر د دې څو علاماتو د وجې پیژنې مهر نبوت صرف د کوترې د انډه تاسو لیدلي کوترې انډه د دې په مقدار باندې چې کوم دی ترمذي شریف کې حدیث مبارک دی چې د دې په مقدار باندې مهر نبوت یا د زر کې انډه یا چې کوم دی نو یا د کوترې انډه د دې دواړو انډه یو شان دي په هر صورت دغه نشانات ما په خپل ذهن کې خوري په دې تکل باندې ومه هغه يهودي ما ته یو باغ والا کړو او په هغې کې چې کوم دی ما خادم ما خدمت په میکاو د هغه باغ ځکه چې غلام یې جوړ کړی وم نو په دې کې دغه يهودي رور راغی او دته وایي چې وی زه بره په ونه کې ناست وم د کجوري په ونه کې ناست وم په دې کې دته وایي چې د آخري زمانې پیغمبر چې کوم یادېږي
نو هغه سړی چې کوم دی مدینه منورې ته راغلی چې دا خبره ما څنګه واورېده نو زه زر زر په خوشحالۍ باندې راکوز شوم او د دې خپل مالک نه مې تپوس وکړ چې دا کوم ځای دی چې زه لاړ شم. وی هغې ماله مضبوطه څپېړه په دې مخ باندې راکړه چې غلام سړی خپل کار سکار ته به هر صورت زه خو غلام وم مجبوري وه خدمت مې شروع که خپل خو په ذهن کې مې دا خاکه راله چېره ما ته چې کومه نشاني هغه ښودلی شو وه چې د مکې مکرمې نه به هجرت کوي مدینې منورې ته نو دا یو نشاني چې کم ده نو دا خو په رښتیا شوه. د هغې نه بعد ما داسې چل وکړه چې رالم او مالک ته مې ووي چې ماله څه کجورې راکړه ما خدمت وکړه هغه راله کجورې راکړې او هغه مې بندې کړې او د رسول الله مبارک په خدمت کې حاضر شو. رسول الله مبارک ته مې دا کجورې کېښودې مخامخ او ما ورته ووي چې دا مې د صدقې په طور باندې د الله رسول راوړلي نو چې څنګه مې ورته د صدقې خبره وکړه نو رسول الله مبارک ګیر چاپېره چې کوم صحابه کرام ناسو هغوی ته دا وفرمایل چې تاسو دا کجوري په خپل منځ کې تقسیم کړئ او په خپل یې ونه خوړئ. نو دویمه نشانی چې کوم ده هغه ماته د صداقت معلومه شوه چې صدقه به د الله رسول نه قبلی به خو په خپله به خوري نه. بیا رالمه دا دوه نشانات خو ټیک شو بیا مې کار وکړ او بیا مې څه کجوري راواغستې ویې مې وړې رسول الله مبارک ته مې عرض وکړه چې د الله رسوله دا کجوري مې تاسو له په تحفه کې راوړي دي. نو د الله رسول هغه په خپله قبول یې هم کړی او په خپله یې هم وخوړی او په خپلو ملګرو یې هم وخوړی. دغه درېیمه نشاني دام په صداقت باندې چې کوم دی هغه دلیل شو او ما ته دا خبره معلومه شوه چې دا د اخیری زمانې پیغمبر دی خو یو نشانی اوس پاتې ده چې د الله د رسول د ولو منځ به زه څنګه ګورم. وي زه روسته روسته کېدم کوشش مې کاوه چې د رسول الله مبارک نه اوس دا څادر لږ ښکته شي چې زه ووینم نو خو د الله رسولو د الله تعالی لاډله پیغمبرو الله تعالی ورته کوم شان ورکړی امام الرسول شان ورته الله تعالی ورکړی خاتم النبیین لقب ورته الله تعالی ورکړی د انبیاء کرامو د نبوت سلسله په هغه نبی باندې الله تعالی ختمه کړې وه د ټولو نه محبوب ترین پیغمبر الله تعالی دغه زمونږ او ستاسو دا پیغمبر ګرځولی د ټولو نه بهترین امت د محمد رسول الله دا امت ګرځولی دی دا دنیا چې کوم ده دا د چا د مخې پیدا شو ده نو دا محمد رسول الله دی د ټولو انبیاء کرامو امامت پر رسول الله مبارک باندې کړی هغه خو ډېر لوی پیغمبر د ټولو نه محبوب ترینه کتاب پر رسول الله مبارک باندې نازل کړی دومره لوی اعلی مرتبه ورته الله تعالی ورکړی وي دومره ستر مقام ورته الله تعالی ورکړی هغه خو خامخا د معجزاتو نه ډک پیغمبرو نو رسول الله مبارک په ما باندې پوه شو ما ته وی چې روسته ودرېږه او خپل څادر په خپله باندې کته که او زه رالمه او د رسول الله مبارک دغه مهر نبوت چې کوم دا مې ښکل که او په چغو چغو مې وژړل په ژړا چې د الله رسوله ستا په صداقت کې چې کوم دی ما څومره تکالیف برداشت کړه چېرې زه راشم او د رسول الله مبارک صداقت وګورم د رسول الله مبارک د صداقت نشانات زه وپېژنم او پر رسول الله مبارک باندې هغه اسلام راوړو او کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله او په هغه مجلس کې چې کوم نه هغه اسلام قبول کو مسلمان شو.